السلام علیکم. هغه ملکونه ترقی کوي چې د کم نظام د آئین قانون او په انصاف باندې ولاړی. بدقسمتۍ نه زمونږ ملک او عدالتي نظام چې دی د هغې نمبر په دنیا کې د 127 نه هم لاندې دی او ټول هغه غیر مسلمه ملکونه په نمبر 1 پوزیشنونو کې دي چې کم کې آئین او قانون په ټاپ باندې دی. هغه معاشرې خوشحالم دي. آئین اور قانون او انصاف د یو عام سړي انتهایی ضرورت دی. کو کمې فیصلې په انصاف نه کیږي نو هغه معاشرې بیا تباهي ته ځي او دغه حال زموږ تاسو ته معلوم دی. خو په دې دومره خراب کارکردګۍ کې یو داسې جج چې د کم ډیر شاندار ټریک ریکارډ دی نن درته د هغه تاریخ وایم او یو عجیبه کار دا دی چې هغه جج هندو کمیونټي نه و. د هغه نوم جسټس رانا بګوان داس. نن درته د جسټس رانا بګوان داس تاریخ وایم چې د مسلمان ملک کې واحد په سپریم کورټ کې د مسلم کمیونټي نه راغلی جج رانا بګوان داس څومره شاندار تاریخ و. رانا بګوان داس په 20 دسمبر 1942 کې په کمبر شهداد کوټ په سند کې پیدا شوی او یو هندو کمیونټي ډیره زیاته ده په هندو کورنۍ کې پیدا شوی. بیا هغوی یو بل عجیبه خبر ورته وکړم. هغوی د وکالت سره سره په اسلامیات کې MA کړې وه. بیا په 1965 کې هغوی وکالت شروع کو او 2 کاله پس په 1967 کې هغوی سیول جج مقرر شو. بیا یو اوږد کیریر دی 27 سال هغوی په سیشن جج او مختلف لوور جوډیشري کې تیره کړه او بیا راله سند های کورټ ته. د سند های کورټ کې د دوی ډیر شاندار کارکردګي وه. د سند های کورټ نه بیا دوی په 4 فروری 2004 کې د سپریم کورټ جج مقرر شو او په سپریم کورټ کې دا واحد او اولنی د هندو کمیونټي نه جج او د دوی ټول وکیلان د دوی انتهایی تعریف کوي چې یو خو ډیر شریف النصب انسانو، یو د آئین قانون نه بغیر د یو فیصله هم نه وه. ډیر شاندارې فیصلې کړي. بیا داسې چلو شو چې د ډیکټیټرشپ په دغه دوران کله چې چیف جسټس افتخار محمد چودھری په 2007 کې معطل کو جنرال مشرف نو دی عبوري چیف جسټس شو. خو د عبوري آئینی حکم مطابق حلف اغستو نه انکار وکړو نو د نورو ججانو سره دیم په کور کې نظر بند کو او د دغه شي خلاف د چونکه عبوري چیف جسټس فیصله ورکړه هغه آئینی حکم معطل کو غیر آئینی حکم او دغه ټول ججانې راویستل. بیا په 65 سال عمر کې دوی ریټایرډ شو نو د 2009 نه د 2012 پورې حکومت بیا د فیډرل پبلک سرویس کمیشن چیرمن مقرر کو. هغه دور هم د دوی ډیر شاندار تیر شوی، ټول سلیکشن په میرټ کړی. بیا یو وخت داسې راغی چې پاکستان کې د سیاست کې ډیر لوی بحران نو دته ټولو پارټیانو وی د الیکشن ورځې وي چې ته په متفقه تور دته آفر وکړو چې ته د چیف الیکشن کمیشنر عہده سنبال کا. خو د هغې نه د انکار وکړو او نور ژوند یې ښه په سکون تیر کو او په 73 سال په عمر کې بیا دوی وفات شو. د دوی د وفات ورځ چې وه نو هغه 23 فروری 2015 کې وفات شوی وه. یو شاندار کیریر، یو هندو کمیونټي نه واحد سپریم کورټ ته راغلی او د خپل LLB سره دوی په اسلامیات کې MA کړی وه. نو ډیر خرابه عدلیه کارکردګي کې یو سړي نوم یادېږي او هغه هم د هندو کمیونټي دی، د غیر مسلمه دی. نو زموږ د مسلمانانو ججانو له د خدای د آئین او قانون مطابق فیصلو ورکولو توفیق ورکړي ځکه چې دوی همیشه د طاقتورو خلکو په دباو کې د نظریې ضرورت په تحت فیصلې کړي دي او د هغې نقصان همیشه ملک ته شوی دی. الله دې زموږ په ټولو باندې رحم وکړي او د رانا بګوان داس خدمات به د پاکستان د عدلیې په تاریخ کې همیشه یاد ساتل کیږي. سوچ بھی وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.